غمونو له پیدا یو دردونو له پیدا یو بدبخته پښتانه یو تکلیفونو له پیدا یو. سلامونه مرګلو ولی الله میری ما په یو ډیر زیات افسوسناک خبر سره استاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاسو ټول به خبر یې ولې چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، هر یو کس خبري د پېښور دماکي په حوالې سره، یعنی پېښور کې په یو جومات باندې دماکه وشوه. تقریبا اوس ریسنټ کوم چې اپډیټ خبر راغی هغې مطابق تقریبا 32 کسان پکې شهیدان شول او 150 پلس کسان پکې زخمیان دي. الله دې وکړي کوم کسان چې شهیدان شوي دي هغې کور والو ته الله صبر جمیل ورکړي او کم 150 پلس کسان دي الله دې وکړي هغو له صحت کامله ورکړي. ډېر زیات د افسوس مقام دی او اکثر زموږ پښتانه په ذهنونو کې دغه یو سوال پیدا کیږي چې آیا موږ پښتانه ولې ټارګټ کیږو؟ آیا دا ظلم او زیاتې موږ باندې ولې شروع دی؟ که ګوري که KPK پښتانه دي، که افغانستان پښتانه دي، هر ځای کې که ګوري په پښتانو باندې ظلم شروع دی، وژل کیږي، شهیدان کیږي. د دې اصل وجه څه ده؟ موږ ته د کم ګناه سزا میلاویږي، یعنی موږ داسې کم ګناه کړله چې هغې سزا موږ ته میلاویږي. که کله هم ګورو په پېښور کې دماکه وشوه، په KPK په بل علاقې کې دماکه وشوه، په افغانستان کې دماکه وشوه، په افغانستان په دې جومات کې دماکه وشوه، په سکول کې دماکه وشوه. که دا حالات داسې رواني نو څوک به خپل بچې سکول مدرسې جومات ته بولیږي؟ او کم دی هغه خلک په غټو کرسو باندې ناست خلک د ریاست مشران، ولې چې ریاست ذمهداري ده چې خپل عوامو ته تحفظ ورکړي. ریاست دا کار نشي کولی نو هغو ته په غټو کرسو باندې کېناستو حق هم نشته. ولې چې ریاست اولنۍ ذمهداري دا چې کله چې یو نوی ریاست جوړیږي نو اولنۍ هغې ذمهداري هغې مشن دا چې خپل خلکو له تحفظ ورکړم. یو ریاست خپل خلکو له تحفظ نشي ورکړي نو هغې هېڅ هم حق نشته چې په دې غټو کرسو کښېني. بس څه وکړو؟ چا ته به جاړو؟ چا ته به خپل دا فریاد ږدو؟